بسم الله الرحمن الرحیم. منصوبات دولس دی. په هغه دولس منصوباتو کې د مفعول به، مفعول مطلق او د مفعول له ذکر شو. اوس سلورم نمبر په هغه منصوباتو کې مفعول معه دی. مفعول معه وہ اسم ہے جو وہ کے بعد واقع ہوں. مفعول معه آغا اسم دی چې د وہ نه بعد راغلی. د وہ نه بعد چې کم مفعول او کم اسم راغلی نو هغه ته مفعول معه وي. لیکن د هر یو وہ نه بعد نه، بلکې هغه وہ چې هغه په معنا د مع سره او د مع معنا د ملګرتیا، مصاحبت او پښتو کې مونږ وایو سره. اور وہ واو مع کے معنی میں ہو او دغه وہ د کم نه بعد چې مفعول معه راغلی، دغه وہ په معنا د مع سره او د مع معنا د سره، ملګرتیا، مصاحبت. جیسے جاء زید والکتاب، زید راغی والکتاب سره د کتاب نه، نو د وہ معنی د سره او د کتاب معنی د کتاب. نو دلته کې الکتاب دا مفعول معه دی، ځکه دا الکتاب هغه اسم دی چې دا د وہ نه بعد راغلی او دا وہ چې دی نو دا د مصاحبت او د مع په معنا دی. په دې وجه الکتاب مفعول معه دی. جاء فعل، زید فاعل او وہ چې دی نو دا حرف دی په معنا د مع سره. او الکتاب مفعول معه، فعل سره د خپل فاعل او مفعول معه نه جمله فعلیه خبریه شو. آیا زید مع کتاب کی، زید راغی کتاب سره. جئتو و زیدن، پدې ده کې جئتو و زیدن کې زیدن د وہ نه بعد راغلی دی، نو زید هغه اسم دی چې د وہ نه بعد واقع شو او دا وہ په معنا د مع سره دی. معنی دا د جئتو زرالم و زیدن سره د زید نه، نو سره د زید نه دا وہ چې د مع معنا ورکی، نو دین دا پتو لګي چې زیدن مفعول معه دی. دا هر وہ نه بعد چې کوم اسم راشي نو هغه مفعول معه نی، بلکې د خاص وہ نه بعد هغه وہ چې هغه په معنا د مع سره او د مع معنا د مصاحبت، ملګرتیا او سره. آیا میں ساتھ زید کی، زید سره راغلم. ترکیب داسې دی چې جاء فعل، زید فاعل، وہ حرف بمعنی مع، الکتاب مفعول معه، فعل اپنے فاعل اور مفعول معه سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فعل سره د خپل فاعل او مفعول معه نه جمله فعلیہ خبریہ شو. پنځم نمبر په مفاعیلو کې هغه مفعول فیه دی. اور دا مفعول فیه معنی سره تعریف ایسے دی وہ زمان یا مکان جس میں فعل واقع ہو، هغه زمانہ چې په هغه کې فعل واقع شوی یا هغه مکان چې په هغه کې فعل واقع شوی، نو دیتا مفعول فیه وی. اس کو ظرف بھی کہتے ہیں اور دی مفعول فیه تا دویم نوم ظرف وی. نو ظرف یا مفعول فیه دا یا و زمانه وی یا و مکان وی. کما زمانه هغه زمانه چې په هغه کې فعل واقع شوی، هغه مکان چې په هغه کې فعل واقع شوی. اور ظرف کی دو قسمیں ہیں. ظرف په دو قسمه دي. ظرف زمان یعنی هغه زمانہ چې په هغه کې فعل واقع شوی. ظرف مکان یعنی هغه مکان چې په هغه کې فعل واقع شوی.
फिर ظرف زمان जिसमें वक़्त के माना हो की दो किस्में हैं। ظرف زمان چې نو دا په دوه قسمه دي. نمبر 1 مبهم اور نمبر 2 محدود. دا مبهم معنی دا پټ چې د هغه حد دا معلوم نوي، او محدود هغه ته وي چې هغه له حد ورکړي شوی، هغه محدود کړي شوی. ظرف مبهم وہ ہے جس کی حد معین نہ ہو. ظرف مبهم هغه ته وي ظرف زمان مبهم هغه ته وي جس کی حد معین نہ ہو چې هغه حد معین نوي. جیسے دهر حین، دهر زمانہ، حین وقت. نو زمانہ او وقت دا ظرف زمان دی او مبهم دی ځکه د دې حد او لیمټ چې دی نو دا نه دی معلوم. ظرف محدود، ظرف محدود مطلب دی ظرف زمان محدود. ظرف زمان محدود وہ ہے جس کی حد معین ہو. ظرف زمان محدود آغا زمانہ دا چې د هغه یو حد معین وي. جیسے یوم روز، نو روز چې دا د دې حد معین دی، دا یو زمانه ده او د دې حد معین دی چې دا صبح صادق د طلوع کېدو نه بعد دا غروب شمس پورې. همدغه شانته لیل شپه، نو د دې حد معین دی چې دا غروب شمس نه د صبح صادق طلوع کېدو پورې. دغه شان شهر میاشت، نو د دې حد معین دی. سنتون کال، نو دا یو هغه زمانه ده چې د دې حد معین دی، پته لګي چې دا څومره زمانه ده، لیمیټډ زمانه ده. ظرف زمان مبهم کی مثال. د ظرف زمان مبهم مثال په جمله کې جیسے صمت دهر. صمت فعل پدې کې دا تو فاعل او دهرن مفعول فیه دی، او دا دهرن چې دی نو دا ظرف زمان مبهم دی. نو فعل سره د خپل فاعل او مفعول فیه نه جمله فعلیه خبریه. ظرف زمان محدود کی مثال جیسے سافرت شهرن، پدې کې سافرت فعل با فاعل دی، شهرن ظرف زمان محدود مفعول فیه دی. نو فعل سره د خپل فاعل او مفعول فیه نه جمله فعلیه خبریه شو. د ظرف زمان چې کوم دوه قسمونو ذکر شو، اوس د ظرف مکان هم دو قسمونه دي. ظرف مکان جس میں جگہ کے معنی ہو کی بھی دو قسمیں ہیں، د دې هم دو قسمونه دي، مبهم او محدود. مبهم هغه ته وی چې حد معین ني، او محدود هغه ته وی چې حد معین ني. نو ظرف مکان مبهم هغه ته وی چې کم مکان لیمیټډ ني، د هغه حد معین ني. او ظرف مکان محدود هغه ته وی چې کم مکان د هغه حد معینی، لیمیټډ مکان. جیسے جلست خلفک، زستان شاته کېناستم. نو ستان شاته د مخاطب نشاته چې دی، نو کم مکان چې دی په کم کې چې جلست فعل واقع شوی دی، نو هغه مکان هغه مبهم دی، د هغه لیمیټ نشته. جلست فعل با فاعل، خلفک مضاف مضاف الیه مفعول فیه. فعل سره د خپل فاعل مفعول فیه نه جمله فعلیه خبریه. قمت امامک، قمت فعل با فاعل، امامک مضاف مضاف الیه مفعول فیه. فعل سره د خپل فاعل او مفعول فیه نه جمله فعلیه خبریه. مکان مبهم کی مثال ہے. قمت امامک معنی دا زستا مخیط ادریدم. نو ستا مخیط چې کوم مکان دی د مخاطب مخیط، نو هغه محدود نه دی، مبهم دی. نو د دې وجه نه دا دواړه مثالونه چې دي دا د مکان مبهم دي، کیونکہ خلفہ اور امامہ کی کوئی حد معین نہیں ہے. زمین کے آخری حصہ تک مراد لیا جا سکتا ہے. ستا مخیطا ستا شاتا د ځمکې اخره پورې د دینه مراد اغشتی شي.
اور جلست فی الدار دې ځای کې جلست فعل با فاعل دی فی الدار ځکه ناستم په کور کې نو کور چې دی دا ظرف مکان محدود دی د کور لیمټ او حد شته همدغه شانتي صلیت فی المسجد ما منذ کو په جمعات کې نو په دې ځای کې مسجد چې دی دا ظرف مکان محدود دی د دې حد او لیمټ شته دا مکان محدود کی مثال ہے د دې ترکیب هغه داسې چې جلست فعل با فاعل او فی الدار جار مجرور متعلق د جلست دا مفعول فیه ډایرکټ نه جوړیږي اگر چې معنن مفعول فیه دی لیکن په ترکیب کې دا جار مجرور متعلق د جلستو جوړیږي نو فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه صلیت فعل با فاعل فی المسجد جار مجرور فی حرف جر دی او المسجد مجرور دی جار سره د مجرور نه متعلق د صلیت فعل سره د خپل فاعل او متعلق نه جمله فعلیه خبریه شو مکان محدود کی مثال ہے دا د مکان محدود مثال